په دلته راتلو باندې بے حد خوشحاله یم او خصوصا نن چې موږ سره کوم مشران او زمونږ ملګري زمونږ وروڼه نن شمولیت وکړو نو هغوی ته د زړه د کومې نه سلام پیش کوم او شکریه ادا کوم. دې کې زمونږ مشر حاجی شریف گل صاحب او دغه خاندان، حاجی قدیم گل د ممبر صاحب بچے او دغه خاندان، حاجی جاوید او دغه خاندان، زیارت گل حاجی صاحب او دغه خاندان، زوتا خان او دغه خاندان او دا نه چې څومره ملګري دلته شامل شوي دي، زه دغه ټولو بے حد مشکور او ممنون یم. حاجی شریف گل صاحب د دې علاقې یو ډېر نامور شخصیت دی او دغه خاندان مونږ سره مخکې پاتې شوی دی او نن ډېر خوشحاله یم چې د هغوی په واپس په قومي وطن پارټۍ کې راغی. دا د هغوی کور دی او انشاءالله تعالی د هغوی قدر او د هغوی عزت دا زمونږ فرض دی او انشاءالله تعالی دغه شانتې به د هغوی عزت او قدر کوو. د ممبر صاحب سره زما خپل یو ذاتی تعلق و. د هغوی یو ډېر لوی نوم و دلته کلا کې. ممبر صاحب خپل یو حیثیت او همیشه هغوی زمونږ عزت کړی دی او مونږ سره شانه به شان هغه ولاړو، دغه خاندان ولاړو. نن دغه خاندان، دغه بچی، دغه ریرونه، دغه نصیب چې نن مونږ سره شامل شو، دام زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده او ډېر د عزت خبره ده. مونږ په هغې باندې ډېر خوشحاله یو. دغسې حاجي جاوید صاحب ډېر ښکلی تقریر مو وکړو. دغه خاندان د عبدالقدیم او د زیارت ګل او زوتا خان دی خاندان، دا ټول زمونږ سره جان پہچان مشران دي او د دې علاقې دوی خپل خدمت کړی، ټولو خپل خدمت کړی دی او د دوی په وساطت سره مونږ هم د دې علاقې هغه شانته خدمت کړی دی. نو په دې لحاظ سره دا زمونږ لپاره یو ډېر د نننۍ غونډه، یو ډېر د اهمیت قابله غونډه ده، ځکه چې دا زمونږ لپاره او د قومي وطن پارټۍ لپاره او د ضلع چارسدې لپاره دا یو ډېره لویه ناموره غونډه ده او مونږ په دې باندې خوشحاله یو چې نن تاسو ټول مونږ سره په دې کې شریک شوئ. وروڼو، زمونږ بنیادی مقصد د دې علاقې خدمت دی. همیشه مونږ د دې علاقې خدمت کړی دی او انشاءالله تعالی چې کله پورې ژوند دی نو د دې علاقې خدمت به کوو. زما بچی به انشاءالله تعالی همدغه شانتې څنګه چې زه د حیات محمد خان شیرپاؤ شهید په نقش قدم باندې راغلی ما میدان ته، د دې علاقې خدمت هم کړی دی، دغسې به سکندر خان هم او دا انشاءالله تعالی دا سلسله به همدغه شانتې جاري او ساري دي. دې علاقې کې د دې علاقې اوسېدونکي زمونږ ډېر قدر کړی دی. په هر یو الیکشن کې، په هر موقع باندې مونږ سره شانه بشانه هغوی ودرېدلي دي او زمونږ عزت کړی دی. انشاءالله تعالی همدغه شانتې به دا سلسله مونږ مخکې بوځو. دا زه ورته څه ووایم چې دې علاقې لپاره څومره په دې کې دا چې کم خدمت شوی دی، کم ترقیاتي سکیمونه شوي دي، ستاسو نه پټ نه دي.
کو پلی ډیم دی نو دا د دې یو علاقې دپاره یو لویه تحفه وه په دې علاقې دپاره. دا هغه وخت کې چې جوړ شو نو په دې باندې 1 ارب او 20 کروڑ روپۍ لګېدلو. خو دا هغه وخت کې 1 ارب او 20 کروڑ روپۍ نن د 15-16 ارب 8 ارب روپۍ برابر دي. دې سره تقریبا 15,000 ایکړه یعنی 10,000 جریبه ځمکه د اوبو لاندې راغلې ده. او دې علاقې کې به مخکې صرف غنم کېدل، اوربشې به کېدې، خو اوس پکې ټماټر کېږي. او نن ما چې کم فصل ولیده او کم ریټونه دي د ټماټرو نن سبا، نو دا د دې علاقې د خلکو یو محنت دی چې انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا علاقه نور هم دی نه مضبوطه شي او دغسې دا علاقه آباد او ودانه وي. دغسې دی پیاز هم کري، مالټې هم کري، امونه هم شروع کړي دي، نو دا ګنې هم کري. دلته مخکې ګنې نه کېده، خو دې اوبو سره دا فایده وشوه چې دلته اوس هر قسم فصل کېږي. نو دا د دې علاقې د آبادۍ لپاره یو ډېر لوی کامیابي ده او انشاءالله تعالی د دې نه به دا علاقه نور هم مزیده مضبوطېږي. دغسې د حاجي صاحب بچي خبرې وکړې په دې باندې چې څه او دا رور هم خبرې وکړې چې څه دې علاقې دپاره شوي دي. کو سکولونه دي، کو هسپتالونه دي، کو سړکونه دي. دا ارچن بنګلې نه واخله دا سړک راغلی تر بوچي پوله پورې، بوچي پوله پورې. دا د دې علاقې شارک دی. دا هغه وخت کې مونږه په دې باندې کار کړو، دا سړک هم جوړ کړو. بیا په دې کې ډېر موده کې پس خراب شو. سکندر خان چې راغی نو په دې باندې کار شروع کړو. ډېر علاقې پورې په دې باندې کار شوی دی. لږ ځای پاتې دی، انشاءالله تعالی دغه به هم کېږي. دغسې دا نور چې په دې PK56 کې کم منصوبې شوي دي، مونږه صرف په چا باندې الزامات نه لګو او نه څه خپله لوی کوو. مونږ صرف دا غواړو چې تاسو مقابله وکړئ چې دې علاقې دپاره قومي وطن پارټۍ څه خدمات کړي دي او دې علاقې دپاره د نورو پارټو څه خدمت کړي دي. دا مقابله وکړئ، تاسو ته به فرق په مخامخ شي، واضح شي فرق. کو سکولونه دي، کو هسپتالونه دي، کو سړکونه دي، کو د بجلی کار دی. دا ټول هم په هغه وخت کې شوي دي او انشاءالله تعالی همدغسې به په دې کې کمی نه راځي. دې کوز بهرام ډیري کې مونږه د ملکنډ نه د ملکنډ ایجنسۍ نه بجلي روستی به هغې کې د موجوده حکومت پکې رخنه واچولو، هغه یې بند کړه. هغه خلکو ته اوس هم تکلیف دی او دا تکلیف زموږ تکلیف دی. انشاءالله تعالی دغه به واپس کو دوی داسې تعصب کوي دا موجوده حکومت، نو دا تعصب مونږ نه منو. انشاءالله تعالی دا هغه علاقې ته به بیا دا بجلي واپس مونږ همدغه د ملکنډ نه هغه کوو. بجلي خو د دې ټولې صوبې ده، د ټول پاکستان ده. نو که د هغه ځای نه دې خوا بجلي راغله، نه په دې کې څه حرج دی. په دې باندې مونږ چې کوم هغه کړی دی کوششونه کړي دي، خو دا وبدا د
دا پیسکو دا چیف ایگزیکٹیو چې دی پکار دا دی چې دی لږ مضبوط شي. فیصله شوې ده خو دی اوس پکې لږ کمزورتیا کوي. دې وخت کې دا کمزورتیا نه پکار د دې غریبانانو دا حل مشکل چې دی دا حل کول پکار دی او ان شاء الله تعالی دا به حل کیږي. په دې کې دویمه خبره نشته. نن مونږه دې ملک کې کوئی زمونږ ټولو کې لویه مسله ده هغه د ګرانۍ ده. د ګرانۍ نه هر یو کس چې دی هغه متاثر شوی دی. هر یو شی ګران دی. پیاز ټماټر هر یو شی. ټماټر باندې خو تاسو خوشحاله خو هر یو شی ګران دی. وړي بجلی اوړه د هر یو شی سورلي ده هغه هم ګرانه شوې ده. نو په دې لحاظ سره دا زمونږ ټولو کې لویه مسله ده. پکار دا دی چې دا ټول سیاسي پارټۍ مشترکه طور باندې دې دپاره کوشش وکړي او په دې کې چې مونږ ټول یو شو او ټول متفق شو چې بھئی دې ملک نه به دا ګراني مونږ ختمو. دې ملک کې چې دا کم صورتحال جوړ دی چې دې نه به مونږ دا خلکو ته به آسانی پیدا کوو. نو اس مشکل نشته ان شاء الله تعالی دا به کیږي. خو بعضې پارټۍ پاکستان زه غلطې خبرې چا پسې نه کوم خو چې کم حقیقت یې هغه به راته وایم. پاکستان تحریک-e-Insaf او عمران خان چې په حکومت کې و 4 کاله دا ګراني د هغه وخت نه زیاته شوې ده. دا کو تبدیلی م راوستی دی په دې دپاره چې دا ملک دیواله کو او چې یو ځل کو ملک دیواله شوی وي نو بیا به زمونږ هر یو شی خراب شو. هر څه به خراب شو. هغه وخت چې حکومت بدل شو اوس هغه بیا شروع دی. د ملک افراتفری شروع کړې ده. ملک یې په دې لحاظ سره وایي چې زه نوی پاکستان جوړوم. وایي چې زه حقیقي ازادي دې ملک ته راولم. زه په دې پوه نه شوم چې دا ملک آزاد نه دی. دا ملک خو آزاد دی. د دې ملک خو خپل یو حیثیت دی. زمونږ سره اټمي طاقت دی. مونږ د هر چا مقابله کولی شو. داسې څه خبره نشته. نه دی د چا نه وایي چې مونږ دا ملک آزادو او دی چې پخپله په حکومت کې و او اوس چې رووته نو وایي چې ما سره ځکه ما څه نه کړی چې ما سره اختیار نو تا مطلب دا چې 4 کاله بې اختیاره وزیر اعظم جوړ شوی وي او تا سره اختیار نو ته خو غلام به بیا که نه. اوس وایي چې زه دا ملک د هغې نه د ملک آزادوم او چې چا باندې تا الزام لګولی و په کوم ملک باندې چې تا الزام لګولی و چې زمونږ د دې ملک زمونږ خلاف سازش زما خلاف سازش کړی دی. اوس خو یا خبرې پرېږده وایي زه تاسو سره دوستانه کوم او هلته خپل خلک لېږلي هغوی منت کوي. د هغوی منت کوي چې ما سره جوړ وکړه. زه چې واپس راشم نو انشاءالله تعالی زه به ستاسو خدمت کوم. معیشت باره کې دی وایي چې دا دیواله کېږي او روزانه افواګانې کوي. خو ده په 4 کاله کې څه کړو او اوس که دوباره دته میلاو شو ده سره څه او وایي چې د مارچ چلې خو د پړي نه م یېرېږي.
یو ځل چې دې مونږ اوس ویله د ده کارکردګي مو وکتله. تاسو په دې صوبې کې وګورئ دلته څه کارکردګي دی ده، په دې علاقې کې وګورئ، په دې چارسده کې وګورئ، په دې پاکستان کې وګورئ. دې خو ورځ تر ورځه روزانه جلسې کوي چې حقیقي ازادي راولما، نوې پاکستان جوړوما. نه په څلور کاله کې خو تا دا نوې پاکستان یو ختم کې نه خو دا ازور دم تباہ برباد کو هغه دې مغه کو. څنګه به دا ملک په داسې په دې خبرو باندې دا ملک نه بچ نه هغه کېږي ښه کېږي. مونږ غواړو چې دا ملک ته په خپل خپو باندې ودرېږي. مونږ غواړو چې د غریبانانو دا تکلیف چې کوم دی چې دا دې کې اساتیا پیدا شي. دی وایي چې ملک کې الیکشن پکار دی، فوري الیکشن. دا کو فوري الیکشن وشو نو څه تبدیلي به راشي؟ دی به څه راولي دلته؟ څه تبدیلي به راولي؟ د سره خو هغه شته ده، خبرې صرف خبرې دي. خبرې مصدام را خلکو واره د ماغه تقریر روزانه او ماغه تقریر روزانه چې خلک هم ته هغه شوي دي چې یاره دا څه کوي، بس روزانه هم دغه یو تقریر دی، هم دغه یو تقریر دی. هلته په وزیر آباد کې او واقعه چې وشوه په هغې مونږ ټول افسوس کوو، ځکه چې داسې واقعه بلکل نه پکار. خو اوس مونږ په دې دیو پې چې دا څنګه دې په کله وایي چې 2 ګولۍ لګېدلې، کله وایي 1 ګولۍ لګېدلې، کله وایي 3 ګولۍ لګېدلې، کله وایي 4 ګولۍ لګېدلې. ډاکټر وایي چې لاندې د خپې لاندې دغلته په ګولۍ لګېدلې دی، ده دا پاس خپه تړلې ده. نو زما په خیال دا دې الټا لانګ مارچ شروع کړی دی، پاس روان شوی دی، دا ګولۍ پاس روان شوی ده. نو ورونو دا داسې هغه د ملک انتشار پیدا کول دا زما په خیال د ملک سره ناانصافي ده. دی اوس وایي چې د فوج سپاه سالار چې دی هغه دوی به نه لګوي، ځکه چې دوی د دې حکومت چې دی دا یادوي دا مرکزي حکومت چې دا د غلو حکومت دی او دوی څنګه لګولی شي، زه به یې لګوم. نو اوس خو د دوی له ابتدا دا ګډو والا مسله خو اوس ووته، دا به نور هم کاتې به ډېر زیاتې روزي دا دې کې څه هغه نشته، دا به روزي. دغه ریاست مدینه غوښته په دې ملک کې. ریاست مدینه کې خو دا نه چې ته په خلکو باندې بوتان لګوه، ته په خلکو باندې الزامات لګوه او د هغې ثبوت د سره نه، ته په خپله یو کار کوه او وایي چې نه دا داسې دی او دا فلاني ځای کې مې دا خرڅه کړې وه، ثبوت د سر نشته. نو د ریاست مدینه خلافت راشدین چې اوس هم خلیفه وی هغوی به خپل ځان به مخکې اعتصاب ته پیش کو، بیا به د نورو خلکو اعتصاب کېده. ته خپل اعتصاب خو وکړه که نه؟ ورونو اوس مونږ دا وایو چې دا کمې خبرې چې دی کوي، پکار دا دی چې په اسمبلی کې د ده اکثریت و شته، اوس هم پکې ورسره خلک شته، کېدی نه اسمبلی کې هلته خپل موقف پیش کوي. ده سره په دې دا چې عدم اعتماد شو څه زیاتې خو نه دی شوې، دا خو آیني یو طریقه وه. ده نه خپل اتحادیان خفه شوي، هغه اتحادیان چې دی هغه د سره نور وخت نه تېراو، ځکه دا تبدیلي راغله. خو دا اتحادیان د سره واپس دی په اسمبلی کې دی کېدي، هغوی ته ووایي چې دا ما نه غلطي شوې ده، راشئ ماله واپس، مونږ ته څه اعتراض خو نشته. دغسې دا
کمې خبرې چې دی کوي او خاص کر نوجوانانو له دا زمونږ بچي دي دا د دې قوم بچي دي اوس خو 60% چې دي د دې ملک کې هغه نوجوانان دي مونږ دا غواړو چې د هغوی روزګار هغوی ته ملو شي هغوی ته یو ښه طریقې سره تعلیم ملو شي او د ملک سرمایه ده چې دا دوی مخ په وړاندې روان شي دا زمونږ هغه دی او دې لپاره د نوجوانانو سره مونږ کېناستو ته تیار یو چې د هغوی خبرې واورو د هغوی کم مشکلات دي هغه مونږ واورو د هغې لپاره داسې یو طریقه روباسو حل روباسو چې هغوی ته فایده وشي ده خو په خپل وخت کې ویلي وو چې زه به 1 کروڑ نوکری ورکوم په 15 کاله کې هغه نوکری خو میلون نه شوې چاته هغې کې یو نوکري میلون نه شوه نو داسې صورتحال کې زما په خیال دا ملک مخکې نشي تللی مونږ غواړو چې ټول په یو پلیټ فارم باندې په یو هغې باندې میز باندې کینو او د ملک مستقبل دپاره الیکشن ته دا شپږ 18 یا 11 میاشتې کو پاتې دي په دې کې مونږ د الیکشن د شفاف کېدو دپاره قوانینو کې ترامیم وکړو چې ملک کې شفاف الیکشن وشي او هغه الیکشن کې چې بیا چا وګټله نو مخکې نه پکار دا دی چې مونږ ټول دا عهد وکړو چې چا وګټله مونږ به هغه منو او د هغه حکومت په چې د هغه د هغوی ته حق دی چې هغه خپل حکومت جوړ کړي جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپاؤ قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی زنده‌باد نرونو زه آخر کې بیا چونکې د مانځه وخت هم دی ډېر خلک مازدیګر مانځه لپاره تلل غواړي زه دا نن مونږ سره چې کوم مشران شامل شو دا زمونږ دپاره ډېر اهم دي او دې سره به انشاءالله تعالی په PK56 کې زمونږ پارټي انشاءالله تعالی مزید مضبوطه شي او راتلونکي الیکشن کې به انشاءالله تعالی دا دې علاقې کې کو نمائندهی کو د قومي او کو د صوبایي انشاءالله تعالی هغه به د قومي وطن پارټۍ او د عوامو د منشا مطابق په هغه د دې نمائندهی مونږ به ستاسو خدمت کوو او دایي او کونی ستاسو خدمت به کوو او دغه خدمت زمونږ فرض دی زمونږ ستاسو یو تړون دی یو ورورولي ده دا تړون او دا ورورولي به همیشه او همیشه دپاره قایم او دایم وي الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله ساتي الله تعالی دې تاسو ټول آباد کړي الله تعالی دې تاسو ټول د دې علاقې خلکو ته آبادي ورکړي او د دې علاقې خلک ته مخ په وړاندې روان شي انشاءالله تعالی بیا به هم دا سلسله دا نن چې کم قدم واخیستی شو د دې به نور هم مخکې اثرات او نور به هم دا مشران چې کم راغلي دوی به مخکې نور خلک هم را شاملوي او انشاءالله تعالی دا علاقه به نوره مزیده مضبوطېږي ډېره مهرباني